نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون صدق الله العظيم سورة الأحقاف شپږشتمه پارا 28 آیت دی په مخکې رکوع کې د پخوانو قومونو د هلاکت واقعه بطور عبرت او نصیحت بیان شو په دې رکوع کې هم د پخوانو قومونو د هلاکت تذکره بطور عبرت او نصیحت ذکر کیږي اللہ پاک فرمائی دا مکی دا مشرکانو نا گیر چاپیرا منڈیر قومونا پخوا حلاک کڑی دی او دا غوی واقعات دی تبار بار بیانو دا پارا دی چی دی ایمان روڑی او دا کفرنا واپس بیا اللہ پاک نفی دا شفاعتی قہر کئی چې دې کافرانو ځان د پاره خدایان نیولیو لیکن دې کافرانو ته د دوی د خدایانو هیڅ قسم فایده په وخت عذاب کې ور نکړه نو ولې دوی ته د دوی د خدایانو فایده نه ورکولا د عذاب نه ولې نه خلاصول او خلاصول خلاصه کې چې د دوی نه خدایان په دغه وخت کې غایب او پناه شو بیا چې کله په دوی باندې د عذاب راغی او د خدایانو د دوی امداد نکو نو معلومه دا شوه چې د دوی دا خدایان منل دا اسې دروغ خدایان نو دی جوړ کړي او دې ته خدایان ویل دا د ځان نه خبره بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صداقت او د رسالت دلیل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغام جنات او پیریان وورید اغه هم قبول یو پیرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوکاز بازار طرف تروان دغه دور کی جنات پا اسمان باندې بند شوی نو جنات پا دی یر باندې چې منگ پا اسمانونو باندې بند شو سچل شوی دا سکار اس مسئلہ شوی دا چمنگ بن شوی نے جناتو معلومات کول دا پارا مختلف ڈلے خوریکڑی چی معلومات کو کچھ سا مسئلہ شوی نو باغی کی یو وفد یو جماعت دا نبی علیہ السلام علاقی مکی مکرمی طرف تا ہم راغی چې د دغه جناتو تعداد وکسان یا 9 کسان جناتو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته د سحر جمع ورکول نو چې کله نبی علیہ السلام سحر جمع کې د قران تلاوت کو دی جناتو د نبی علیہ السلام تلاوت او سبق تغوک کی خو چې کله سبق اوریدل ډېر خوند ورک خپل منس کې یو بل ته وي چپ شي وکید چې سوې نبی علیہ السلام تلاوت کوي تر دې چې د مانځنه فارغ شو
دی جنات ایمان روڑ او لار خپل علاقے تا خپل علاقہ کی دا اللہ دا دین دعوت شو جنات تبلیغ شروع اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام تا وحی اکڑا چتال جنات راغلو استا پیغام غوری دو غی ایمان روڑ او دغی جنات او پیریانو چخبل قوم تلالل اغیتے کم خبر اکڑی اللہ پاک داغی ہم تذکر کئی چی دی قوم تا دعوت دی جناتو سنگ ورکو قوم تلالل دا جنات اغیتوی چی گوری منگنن یو سبق اوری دلی دی یو کتاب اوری دلی دی چې د موسی علیہ السلام د تورات نه بعد داسې کتاب دی چې د هغې کتاب تصدیق پکې شته او د هدایت طرف ته دعوت چلی نیغې لارې طرف ته دعوت چلی داسې کتاب دی قرآن په دې کې تفسیر جلالین حاشیه لیکي چدی کی جنات مختلف قومون عقیدو والو بعضی جنات یہودیان بعضی جنات عیسائیان بعضی جنات مجوسیان مختلف عقیدو والا خلق کچھ دا نبی علیہ السلام پیغام یا ووریدو دا پکیغ یہودیان والو دی خود موسی علیہ السلام تورات منو یہودیان خود تورات تخبل کتاب بھی چې قرآن ووریدو یلکه دا خو هغه شان کتاب دی څنګه چې د موسی علیه السلام کتاب نو څنګه چې تورات کې هدایت وي داسې هلکه دې کتاب کې هم قرآن کریم کې به هدایت دی د نیغې لارې رهنمایي ده نو دې ته خو مسله نوره معلومه وه چې چا ایمان راوړ هغه ته الله معافي کوي نجات ورکوي او چې ایمان چا راوړ نقصان خپل دی نو قوم ته وي چې ګور ایمان راوړي دا قرآن اومني منګنن اورېدلې دي دا قبول کړي که ایمان مو راوړو نو الله به تاسو معاف کړي او د عذاب نه به مو وساتي یهودیانو خو آخرت ورڅه منل او که ایمان مو راوړو د دې سړي چې د الله طرف ته دعوت چلی مراد تېنه نبي کریم صلی الله علیه وسلم دی نو ګورې که د خبره مو ونه منله نو ګورې بچ کېدي د الله د عذاب نه نشي فلیس بمعجز فی الارض دا اللہ نه چرتم تختیدی نشی چې تاسو به د عذاب نه بچ شئ او دا موري چې د الله نه علاوه هیڅ څوک خدای او د بندګۍ لایق نشته نو که چا بل څوک خدای ومنه دا به ډېر بې لارې وي دا خبرې قوم ته وکړئ بیا الله رب العالمین د خپل وحدانیت دلیل بیانوي چې دا مشرکان د مکی په ما ایمان ولې نه وروړي دی پیږي نه چې الله رب العالمین اسمانونه پیدا کړل ځمکې پیدا کړو د دې په پیدا کولو باندې اړو ستړي شوي هم نه دي الله رب العالمین خو ستړي کېدو والا نه دي مخلوق ستړي کېږي رب العالمین خو د ستړي کېدو د صفت نه پاک او چې دغه ذات ارس پیدا کړی دی نو دا دوباره پیدا کول د انسانانو مړ ولې دا الله ته څه ګران دي بالکل ګران نه دي آسان کار دی چې قیامت راولي او خلک بیا را ژوندي کړي دې کې خو الله پاک ته څه ګران نشته او بیا د قیامت په ورځ د دې کافرانو چا چې قرآن نه منلی ایمان نه دی راوړی د دې رسوایي بیانېږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا اللہ رب العالمین تسلی ورکی نو فرمائی وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى او پتاقی سر من ہلاکڑی دی چاپے رستا سرے د مکے خلقو د کلونا عادیان دی سمودیان دی د شعیب علیہ السلام قوم مدین دی دا لوط علیہ السلام قوم داغی علاقے دا ټول استا سوڑان دی غیر چاپی رپرتی دی چاگا من ہلاکڑی دی وصرفنا الآیات من بار بار بیانو مضبوط او واضح دلائل رقبل یوال و دا قیامت لعلهم يرجعون دپارا دی چی دی واپس را اگرز ایمان تا فلولا نصرهم الذين اتخذوا فسولی دغی پخوانو کافرانو امدادو نکو بچی نکل دا عذاب دا اللہ پاک نا خدایانو چی دوینی ولیو
من دون الله قربانا آلهة بغیر دا اللہ پاک ذریعہ د نزدېکت په خدای باندې بل دلوا عنهم بلکې په وخت عذاب کې د دوی نه غایب او پټ شو د دوی دا خدایان او مشران وذلك افكهم وما كانوا يفترون او دې سيزونه تا خدایان ویل دا د دوی دروغ وما او هغه څه كانوا يفترون چې دوی جوړول د الله پاک په مقابله کې نو دا ټول دروغ وصرفنا اليك نفرا من الجن او یاد کا وخت چې موږ را وګرځول را متوجي مکړل تا تا نفرا من الجن یو جماعت د پیریانو جماعت کې سو کسانو نو کسان یا نه کسان دا د پیریانو جماعت د کم ځای نه راغلی مقام نصیبین نه یا د نینوا مقام نه راغلی یستمعون القرآن چې دوی غوږ کېښود قرآن کریم ته او نبی علیہ السلام په مقام نخله کې سحر جمع صحابو له ورکولو نو دوی ورته سبق ته غوږ کېښود فلما حضروا فزر کله چې دوی حاضر شو دي قرآن کریم ته قالو نو دوی خپل منځ کې یو بل ته وویل انصتو تاسو ورته چپ شئ غوږ کېږدئ چپ شي دا سړی سبق وایي فلما قضیا هر کله چې لوستل پوره شو مونځ نبی علیہ السلام پوره کړ ولو بی لاړل الى قوم منذرین خپل قوم ته يرونکي د الله د عذاب نه قالوا یا قومنا دی او خپل قوم ته زمونږ قوم انا سمعنا کتابا یقینا من اوریدل قرآن یو داسې کتاب انزل من بعد موسی چې نازل شي پس د موسی علیہ السلام نه مصدقا تصدیق کونکي لما دا کتاب بین دے چې دوی سره یهدی الی الحق دا کتاب رهنمایي کوي صحیح لارې ته حق اسلام ته وإلى طريق مستقيم ولاري د استقامت او نیغتا یا قوم نے زمن قوم عجیبو داعی الله تاسو خبر او منی د نبی علیہ السلام چې دعوت چلی د الله دین تا وآمنو بی تاسیمان نوڑی پد بانی یغفر لکم اللہ پاک بتاس تمام کی جنوبکم ستاسو وار گناہونا یا ایمان اروڑی ٹول گناہونا بستاسو معاف کی ویجیرکم من عذاب علیم و تاسو بچ کی دردناک عذابنا ومن لا یجیب داعی اللہ چاچے پیغام قبول نکو داعی دا اللہ پاک فلیس بمعجز فی الارض پس ندی دی بچ کی دور کی دا اللہ دا عذاب نپس مکہ کی ولیس لہو من دوری اولیاء او نبوی دا پارا سوا دا اللہ پاک سوک دوست او مددگار دا عذاب نبچ کون کی ولائک فی ضلال مبین دا کس بوی پا گمراہ اخکارکی چا پیغام قبول نکو اولم یارو ایدین فی جن اللہ اللذی چی بے شک اللہ پاک غذاب تی خلق السماوات والارض چی پیدا کری دے اسمانون ازمکی ولم یعجب بخلقهن او اللہ پاک ندست رشیر پا پیدا کولو دو دیبانی بقادر دا قادر دی علی ان یحیی الموتا پدی خبر بانی چرا جوندی کی دامڑی پا قیامت کی بلا ولنا اللہ پاک قادر دی پدی بانی انہو علا کل شئین قدیر بے شک اللہ پاک پرسز بانی قادر دی ویوم یعرض الذین کفروا علی النار او یادکا ورا چی پیش کولی بشیا کسان چی کافران دی دا جہنم پا اور باندی علیسا عذاب الحق دی تبویلیش آئینی دا قرآن کریم و دا عذاب او دا قیامت حق قالو دی بوئی بلا ولنا وربنا زمان دی پخپل ربان قسم میں چدا قیامت و دا عذاب حق دی قال فذوق العذاب بما کنتم تکفرون اللہ پاک بہت بڑی فستاس ہو سکے عذاب پر سبب دکو فرستاسو چتاسو کڑے دی فاصبر کما صبر اولو العظم اے پیغمبر علیہ السلام تو صبر کا پر تکلیف دا قوم ستا لکہ سنگ چی صبر کڑو خاوندان دلیو حوصلو من الرسول دا پیغمبرانو ولا تستعجل لهم تجلدی مکو دوی د پارا پازاب بختلو کانو بیوم یرون ما یعادون زکا گوئی چی دوی چی دی کل چی دی اوینی ما عذاب یعادون چی دی سر وعدہ کولی شی لم یلبتو دی بداسی لکا گوئی چی دی وقت ندی تیر کڑی پا دنیا کی الا ساعتا من نهار مگر یو سکند دورزی بلا دا قرآن کریم دا تبلیغ دی دا اللہ پاک دا طرفنا فهل يهلكوا پدرشی علا کول پازابونو باندی الا القوم الفاسقون مگر قوم چا کافران باقی دعوان